اولنی سپارہ سورت بقرہ دریم رکو. اولنی سپارہ سورہ بقرہ دریم رکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اے خلقو اعبدو عبادت کوئی ربکم الذی خپل رب هغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړلی والذین او هغه خلق من قبلکم چې لستاسو نه مخکې وو لعلکم لپاره د دې چې ستاسو تتقون پرهیزګاره شئ الذي هغه ذات جعل لکم الارض چې ویې ګرځوله ستاسو دپاره ځمکه فراشن لپاره د ګرځېدلو والسماء بناء او آسمان یې وګرځولو چت وانزل من السماء ماء آسمان نے اوبرا نازلې کړلې فاخرج به پس را بهر کول وکړو په دې اوبو سره من الثمرات لمیوونا رزقا لکم ستاسو دپاره روزي فلا تجعلوا پس تاسو مه ګرځوئ لله الله سره اندادن شریکان یعنی بوتان وانتم تعلمون په داسې حال کې چې تاسو پوهیږئ. وَإِن كُنتُمْ او کچرت تاسو یې فی ریب په شک کې مما د هغه څه نه نزلنا چې موږ نازل کړلی علی عبدنا په خپل بنده خاص باندې فأتو بصورت پس راتګ وکئ په یو صورت سره من مثله چې دی نازل شوي په شان وي ودعو را اوبلی شهداءکم مددګري خپل من دون الله الله نه علاوه ان کنتم صادقین کچرت تاسو رښتونی یې فإن لم تفعلوا او کتاسو چرته داسې ونه کوئ ولن تفعلوا او داسې کولی هم نشئ هرگز فاتقوا النار ویریږئ اورنا التي هغه اور وقودها الناس والحجاره چې د دې اور بالن خاشاک انسانان او کاڼي یعنی بوتان دی اعدت للکافرین دا جهنم دا اور تیار شوی لپاره د کافرانو دی. وبشر الذین او زیر ورکی اغو خلقو تا آمنو چاچ ایمان راوڑلو وعملو الصالحات او نیک کارونه اوکڑلو ان لهم بیشک دوی دا پارا جنات باغون دی تجری چه بهیگی من تحتها الانهارو دیلان دی نهرونا کلما هر کلا رزق منها چه دوی تا دی باغونونا رزق ورکیگی من ثمرتین دا اوغی دا میونا رزقا دوی تا روزی ورکولو سرا قالو دوی بوائی هذا الذی دا خو اغا میوه دا اغا رزق تے دا اغا خوراک تے رزقنا من قبلو چمخ کے مونگ تا رزق را کڑلائے شوئے دے و اتو بیہی متشابہا دوی برا تک کوئی دے میوے دے دنیا میوے پا مثل باندے ولہم او دوی دا پارا فیہا پا دے جنت کے ازواجن بیبیان دی مطہرتن داسی بیبیان چے پاکے وهم او دی فیہا پدے جنت کے خالدون ہمیشہ ہمیشہ بوسی. ان اللہ بے شک اللہ لا یستحی دے خبر نحیان فرمائے ان یدربا آدھا چے بیان کی مثلا یو مثال ما اغس بعودتن چے دماشوی فما فوقها او اغس چلماشی نغٹوی فاما الذین آمنوا بہرحال اغا خلق چاچ ایمان راوڑلو فیعلمون اغویتا پتا دا انہو الحق
چې دا مثال بیانول حق دی من ربهم د دوی رب لجانبا واما الذین کفروا او هغه خلق چا چې کفر وکړلو فیقولون دوی وای ماذا اراد الله بهذا مثلا الله س اراده د پدا سے مثال سرا یضل به کثیرا الله پدا سے مثالونو سره ډیر شای خلق گمراه کوي ويهدي به کثیرا او ډیر شای خلق ته پدا سے مثالونو سره هدایت ور کوي وما يضل به او نه گمراه کیږي پدا سے مثالونو سرا الا الفاسقین مگر بے حکم خلق الذين اغا خلق ينقضون چما تول کوي عهد الله د الله وعدو من بعد ميثاقه رست وعده کول نه بعد د مضبوطولو ويقطعون او کټ کوي ما اغس امر الله به چې الله حکم کړی په دې سرا ايو صلا چې جوړه ساته پیوست ساته تړلې ساته ويفسدون في الارض او دوی فساد کوي پزمکا کې اولئک هم الخاسرون دک خلق نقصان والدی کیف تکفرون سنگ کفر کوي تاسو سنگ انکار کوي تاسو بالله په الله سرا وکنتم او حال داد چې تاسو وي امواتن بے جانا فاحیاکم بیا د تاسو کې جان واچولو ثم یمیتکم بیا بدای تاسو بے جان کی ثم یحییکم بیا بتاسو کې سا راوا چوي تاسو تب جان در کې ثم الیه ترجعون بیا بتاسو د طرف تګرځي گئے هو الذي اغزات خلق لكم چې پیدا کړل تاسو د پارا ما اغس فی الارض چې پزمکه کې دی جميعا ټول ثم استوى بیا استواء فرمایل څنګه چې د شان سره خای ال السماء آسمان طرف تا فسواهن بیا برابر وګرځول سبع سماوات او آسماننا وهو بكل شيء عليم اغا ذات په هر یو شیز باندې علم لرونکی دی